بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم خلیفہ هارون الرشید نم مونږ او تاسو اورېدلی دی یو زبردست حکمران او بادشاہ و د ده یو زوی و تقریبا د 1400 کالو په عمر کې د الله جل شانه په عشق او محبت کې مبتلا شوی و د الله جل شانه د طرفنا ولایت ته او د تقوا اعلی درجې ته رسېدلی و د دنیا کړي کړي د دنیا جاه و جلال د بادشاهۍ هغه خوندونه او مزې هغې سره یې نه لګېده چرته جدا به پروت و خپل عبادت او بندگی به کوله د الله جل شانه په ذکر او په مینه کې مست و نه په جامو جوړو باندې پروا وه نه په پیزار او په خوراکونو او په بنګلو او په محلاتو یې څه پروا ساتله یو ورځ د بادشاه دربار ته راغی خرابې شلېدلې جامې د ټاټ کمبل یې د ځان نه تو کړې وه د بادشاه دربار ته تشریف راوړو بادشاه سره خبرې اترې وکړې غیر چاپیره چې بادشاه سره کم وزیرانو کم چاکران او وزیران ناستو هغې د دې هلک متعلق وې یره د بادشاه دا زوی چې دی نو دا بادشاه یې وشرمو دی یې د خلکو او د وزیرانو په مخ کې باندې شرمنده کړو خلق به وایي چې دا څنګه د بادشاه زوی دی خیرونو جامو کې یو کمبل او ټاټ یې د ځان نه تو کړی دی شان او شوکت یې نشته بادشاه پوه شو بادشاه ورته وایي بچې دې زوی ته متوجه کېږي بچې زه بادشاه یم دا غیر چاپیره خانان او وزیران او نوابان را سره دي ما پورې او تا پورې خندا کوي بچې دا حال دې لږ بدل که زما د حکمرانۍ او زما د بادشاهۍ خیال وساته مال الله بادشاهي را کړې ده حکمراني یې را کړې ده د دې لحاظ وساته اتفاقا دغه وخت په کړکۍ کې او روشندان کې یو مرغۍ ناسته وه دې هلک نوجوان هغه مرغۍ ته آواز وکړو چې ای مرغۍ راشه زما خبره ومنه د خلیفه هارون الرشید خبره مه منه زما په لاس باندې کښېنه او د ده په اوږه او په لاس مه کښېنه مرغۍ راله او د هغه نوجوان په لاس باندې کښېناسته او بیا ورته وی ای مرغۍ لاړه شه د رب او د خدای په حکم باندې زه په خپل ځای باندې کښېنه مرغۍ واپس لاړه پلار ته وی بابا ما ته دا بادشاهي میلو شوې ده ما ته دا حکمرانی میلو شوې ده دا د کرامت او الله ظاهر بیا ورته وی بابا چې په دې دربار کې ستا خوښ نیم تا ته ځان بدي ښکاري خلق درته خبرې کوي نو زه به ستا د دربار نه یو ځل ځم ستا د محلاتو او بنګلو له او دې عیش او عشرت له به لته ورکوم دا به پرېږدم اکه یو ورځ نه یو ورځ وه دکه نوجوان د کور نه وځي د محلاتو نه د عیش او عشرت نه د آرام او د سکون د ژوند نه وځي او حقیقی آرام و سکون طرف تزی د دنیا مجازی عیش و عشرت د دنیا مجازی بنگلے د دنیا مجازی حکومتونه دا پریدی او خالق حقیقی مالک حقیقی چې په حقیقت کې حکمران او بادشاہ دی دا هغه سره خپل تعلق برابري او د کور ځي او د کور نه ځان سره هیڅ نه وړي صرف یو قرآن کریم یې ځان سره واغستو او یوه ګوتمه وله مور ورکړه بچې دا ځان سره واله او د کوره ووت لاړه ملنګ شو فقیر شو بخارا ته ورسېد
هلته به مزدوري دیاړې کوله. یو بزرګ لیکي د هغه ځای اوسېدونکي یو کس دی، هغه وایي زما د کور دیوال خرابو، کور کې مې کار کو، مزدور پسې راووتم، ګیلکار مې کته، څه ګورم چې نه ګورم، په چوک کې او په لاره کې یو مزدور ناست دی، نور مزدوران هم دي. دا هلک مې ولیده، د شکل او صورت نه مزدور نه ښکارېده، ډېر ښکلی نوجوانو، مخې ته قرآن پروت و، په زامبیل کې قرآن یې لوسته. ما دې تپوس وکړه هلکه مزدوري کې؟ هغه وی کاکا د مزدورۍ دپاره خو پیدا شوي یو، د دیاړۍ او مزدورۍ او د محنت دپاره خو پیدا شوي یو. ګوره شهزاده دی، د بادشاه زوی دی. دی وایي ما ځان سره را روان که. خبره مې ورسره وشوله، ده راته وی چې ځم خو سره ځم، خو یو دینار به راله راکې، او چې کله د مانځه ټیم شي د مانځه په ټیم کې به راله چوټي راکې، چې مونځ رانه قضا نه شي د کار د وجې نه. وی ما وی چې ټیک ده. دی مې راوسته، دی مې په مزدورۍ اخته که، زه لاړم خپلو کارونو پسې. څه ګورم چې نه ګورم، سړي چې چوټي کړله نو دومره کار یې کړی دی لکه 10 ګیلکاران چې په یو ځای کار کوي، دومره ډېر کار یې کړی دی. د 10 سړو عمره او د 10 مزدورانو عمره کار یې کړی دی. وی ما وله پیسې ډېرې ورکولې. وی هغه وی چې په ډېرو پیسو به څه کومه، د یو دینار خبره مې سره شوې، د یو دینار راکه چې ځم په خپله مخ. ما وله یو دینار ورکه او دی لاړو. په سبا باندې زه بیا د پسې راووتم چې دا نیمګړی کار راله پوره کړي. مزدورانو راته ووي چې او خو صرف په هفته کې یو ورځ کار کوي، بیا نه کوي. هغه ځای پروت دی د قرآن تلاوت کوي. د پسې لاړم، ورته مې ووی چې کاکا زه خو یو هفته کې صرف یو ورځ کار کوم، چې کمې پیسې راته میلاو شي دا زما د دې شپږو ورځو دپاره کافي وي. زه څه کوم چې ډېرې پیسې جمع کړم؟ که انتظار راته کولی شي نو بیا په دې ورځ باندې راشي، یو هفته پس بدله کار کوم، او که نشي کولی دغه بلا مزدوران دي، ځان سره بل څوک بوځه. دی وایي ما چونکې د ده کار لیدلی و، کار یې صحیح مزیدار و او ښکلی او ډېر کار یې کړی و، لہذا ما ورته انتظار وکړ یو هفته پس بیا رالم، تپوس مې وکړ، معلومات مې وکړو. چا راته وی چې دغه ځای ناست دی، کار له مې بوته او کار مې پرې وکړ. په بله ورځ مې وله 3 دیناره ورکول. د انکار وکړه دقه یو دینار، بس زما او ستا دغه شرط دی، د دې نه سیوا نه اخلم. په 3 ورځ مې بیا کارله، په 3 ځل راوست. د راوستلو دپاره لاړم، چې کوم د ده د ناستې ځای و هلته کې دی موجود نه و. د ملګرو نه او مزدورانو نه مې تپوس وکړو چې هلکه دلته یو هلک و مزدورکار، هغه څه شو؟ هغې راته وی چې هغه ډېر سخت بیمار دی، فلاني ځای کې پروت دی. دی وایي زه ورپسې رالم، چې ومې کتل دا نوجوان ښکلی مزیدار هلک د 14 کالو په ځمکه باندې پروت دی، د بادشاه زوی دی، خو ما ته پته نشته. سر ته یې نیمه خښته پرته ده. ما وله آواز ورکړه چې ای نوجوانه، ویده سترګې پټې کړې وې، ما ته یې نه کتل. په 2-3 ځل مې آواز ورکړه، د سترګې کولاو کړې. وی ما ورته وی چې زه دې وپېژندم. وی چې آو کاکا ومې پېژندې صاحبه. وی ما ته وی چې ماله به جنازه کې؟ مې چې آو. وی چې زه وفات کېږم، طبیعت مې خراب دی، ټیک نیم، مرض الموت کې او مرض الوفات باندې پروت یم. دی وی ما ته دی نوجوان وی چې زما یو خدمت به وکې، لاړ به شي خلیفه امیر المؤمنین ته، او هغه ته به زما د طرف نه یو دا پیغام ورورسې چې ای امیر المؤمنین،
د غفلت نه را بیدار شه، مرګ را روان دی، آخرت او قبر درته مخې ته پروت دی. او بل زما دا قرآن مجید به وله ورکې او دا ګوتمه به وله ورکې. دی وایي په دې کې د نوجوان ساه وخته او وفات شي، مړ شي. ما ډېر وژړل، ډېر افسوس مې وکړ. بهرحال د نوجوان د کفن دفن نه چې اوزګار شم، سامان د سفر مې تیار ک او تلمه خلیفہ هارون الرشید پسې. چې لاړم خلیفہ هارون الرشید اتفاقاً د ډېر غټ پروټوکول سره په دغه وخت کې د خپل محل نه او د خپلې بنګلې نه راووته. ما ورته آواز وکړ چې تا ته د محمد رسول الله واسطه یې ودرېږه. وی هغه ودرېده، ما وله قرآن ورکړ او هغه ګوتمه مې وله ورکړه کومه چې د نوجوان را کړې وه. بادشاه چې هغه وکته ډېر زیات خفه شو، پریشانه شو. بادشاه وی چې زه ضروري کار پسې روان یم. او نوکرانو ته وی چې دې کېنوې دننه. واپس چې بادشاه راغی نوکرانو ما ته وی چې بادشاه ګوره ډېر زیات خفه دی، پته نه لګي تا بادشاه ته څه ویلي دي. د بادشاه سفر ډېر په خفګان تیر شو. اوس هم چې بادشاه سره خبرې کوې نو د دریو په ځای دوه خبرې وکړه او د دوو په ځای یوه خبره وکړه. بادشاه ډېر خفه دی. دی وایي بادشاه سلامت را سره کېناست، هارون الرشید را سره کېناست، ما ورته ټوله قصه وکړه. بادشاه ډېر وژړل چې خطا زما بچې په دې خپلو لاسو باندې غسل ورکړی دی، په دې خپلو لاسو دې کفن کړی دی او دفن کړی دی. ما وی چې آو جي په خپلو لاسو مې چې کوم دی کفن کړی دی او دفن کړی دی. بهرحال دی وایي بیا ترې رالم واپس. وی چې کلي ته راورسېدم د شپې خوب وینم، یو نوجوان دی ډېر ښکلی مزیدار شکل او صورت او د جنت په باغونو کې ګرځي. ما ته وی چې ای صاحبه، ای ابو عامره، د ابو عامر نومو، ابو عامره ډېره غټه نیکي دې را سره وکړه چې زما وصیت او زما خبره دې پوره کړله. او بادشاه خلیفہ هارون الرشید ته زما دا پیغام او زما هغه امانت چې کوم دی دا ور ورساو. دی وایي په دې دوران کې زما سترګې کولو شوې او راویښ شومه. دا د الله جل شانه اولیاء کرامو او د هغې ولایتو او د هغې عجیبه او ناشنا واقعاتو الله جل شانه نه زمونږ د دکه بزرګانو اولیاء کرامو د دې چې کوم دی په صحیح معنو کې تابعداري نصیب کړي.